الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا په دنیا کې په هر انسان چې خو بد حالت راځي نو دې کې د انسان د خپل عمل دخلي که عمل خي د الله رب العزت رضامندګي دا غسر شامل یو که د انسان عمل بدی د الله رب العزت ناراضگی دا غي سره شاملی سادهګان دا خبره کوي چې حالات خو بد د طبيعي او د ظاهري اسباب سره تعلق ساتي او بیا دا غینه د بچ کېدو تدبیرونه د خپل ځان د پاره کوي لیکن د شرعي تعلیماتو پرانا کې چې کله وګوري مختلفو تجربو واقعات او تغور و فکرو کې نو دا خبره ثابتېږي چې د انسان که په هغه حالت راځي او که بد حالت راځي پای کې دا هغه د خپل عمل دخلي هلاک شوي قومونه او د هغوی کندرات دا په دې خبره باندې گواهی ورکوي چې د چا عمل بدو انجام دا هغه بد شو چې د چا عمل خی انجام دا هغه خی او ساده الفاظو کې دا خبره په داسې باندې کیږي چې د ګناه انجام هغه خنی او د نیکی انجام هغه خی ګناه دا غي د پاره عربی کې من مختلف نمونه اورو یو نوم د ګناه د پاره په عربی کې اسم راضی الف سام میم او دا هغه ګناه ته وای چې په اراده سره وکړي شي د انسان خپل اراده پای کې شاملی دویم نمبر ګناه په عربی ژبه کې ایت ذنب ویل کېږي او داغه ګناه ته ویل کېږي چې د الله رب العزت حکم پورا کولو کې د یو انسان نه کوتاهی وشي دریم نمبر لفظ سیئه داغه د پاره استعمالیږي او سیئه ګناه ته ویل کېږي چې د حکم الهی نه حکم الهی کی غلطی د چانه وشي البته دا دسي غلطی چې پاغه باندې خبر او وعید ته نه رسی سلورم نمبر هغه ګناه ده چې پاغه باندې وعید راشي او دمکی پاغه باندې نازل شي او پنځم نمبر خطا ویل کېږي چې بغیر د اراده نه د انسان نوشي
نو ځکه علماء کرامو د ګناهونو تقسیم کړي دي. بعض علماء کرام فرمایي که یو انسان دې ته وګوري چې د الله رب العزت شان ډیر لوی دی او د الله رب العزت د یو حکم وینا کړي دا اوس انسان د هغې خلاف ورزي کوي، نو هره ګناه دا بیا کبیره د هیڅ یو ګناه صغیره نشي کېدی. کبیره او صغیره دا معروف اصطلاحات دي چې پښتو کې موږ د هغې ترجمه په غټ او په وړه سره کوو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر مشهور قول دی چې لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. یو سړی یو ګناه دایمي طور باندې کوي هغه وړه نشي کېدی، او یو سړی غټه ګناه وکړي هغې څه توبه وکاږي نو هغه وایي غټه نشي کېدی. او بعض علماء کرام فرمایي چې ګناه په دوه قسمه باندې ده، چې یو انسان له یو ګناه په کار نه ده، یا یو انسان یو ګناه سپکه ګڼي نو په سپکه ګڼلو باندې دا ګناه کبیره جوړیږي. او اکثر علماء کرامو د ګناهونو دوه قسمه جوړ کړي، یو ته ویل کېږي صغیره او بل ته ویل کېږي کبیره. صغیره وړه ګناه او کبیره غټه ګناه. او څرنګې چې د ګناهونو په دې کې د علماء اقوالو نو دغه رنګې د هغې په تعریف کې هم د علماء کرامو اختلاف راغلی او مختلف قولونه پکې دي. او صغیره او کبیره ګناه څه ته ویلی کېږي؟ نو فرمایي هغه ګناهونه چې شریعت په هغې باندې لعنت او وعید او سزا ذکر کړي نو دا کبیره ګناه ده، چې په کوم باندې لعنت او وعید نه هغه صغیره ګناه ده. بعض علماء کرام فرمایي چې د لعنت او د وعید او د سزا سره د جهنم ذکر په کومه ګناه باندې راغلی نو هغې ته کبیره ګناه ویلی کېږي، او کوم باندې چې د الفاظ نه راغلی هغې ته صغیره ګناه ویلی کېږي. بعض علماء کرام فرمایي چې په کومو ګناهونو باندې حد مقرر کړی شوی دی هغې ته کبیره ګناه ویلی کېږي، او چې په کومو ګناهونو باندې حد نشته هغې ته صغیره ګناه ویلی کېږي. او بعض علماء کرام فرمایي په ښکاره او په صراحت د یو ګناه نه منې راغلې ده نو دا ګناه کبیره ده، او چې کوم په ښکاره او صراحت سره د هغې نه منه نه راغلې هغې ته صغیره ویلی کېږي. بعضوی تقسیم د خلکو په اعتبارو سره کړی دی. د غټو خلکو وړه ګناه هغه غټه او د غټو خلکو یعنی د غټو خلکو وړه ګناه هغه غټه شمارلی کېږي، او د وړو غټه ګناه هغه وړه شمارلی کېږي. یا مثال په طور باندې د نیکانو بزرگانو چې د الله تعالی معرفت ورته حاصلي نو د هغوی وړه ګناه هم غټه شمارلی کېږي، او څوک چې داسې مقام ته رسېدلی نه نو د هغوی غټه ګناه هغه وړه شمارلی کېږي. او بعض علماء کرامو اعتبار د احوالو په اعتبار سره کړی دی چې بغیر د ارادې وشي هغې ته صغیره ویلی کېږي، او چې په ارادې سره وشي نو هغې ته کبیره ګناه ویلی کېږي. او څرنګې چې د دې په تعریف کې اختلاف دی نو دغه رنګې د دې په تعداد کې اختلاف دی چې غټ ګناهونه څومره دي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به د هغې تعداد وښوده چې ګناهونه دا ګناه کبیره دي. البته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به مخکې چا تذکره وکړه چې غټ ګناهونه اووه دي، نو هغه ویل چې نه اووه نه د اووه څو نه هم سیوا دي. او خپله مولا علی قاري رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی چې ګناه کبیره ده اویا دي، اویا تعداد د هغې ذکر شوی دی. او ابن حجر مکی رحمت الله علیه په زواجر نومي کتاب کې
466 گناهونه ذکر کړي چې دا ټول گناه کبیره دي. شیخ ابو طالب مکی رحمت الله علیه فرمایي چې ما د گناهونو روایات راجم کړل چې پای کې د گناهونو تذکرہ شوی دا، نو پای کې ما وکتل چې 4 گناهونه داسې دي چې داغه تعلق د زړه سره دی، 4 گناهونه داسې دي چې داغه تعلق د جبه سره دی، 3 گناهونه داسې دي چې داغه تعلق د خېټې سره دی، 2 گناهونه داسې دي چې داغه تعلق د لاسونو سره دی، یو گناه تعلق د خبو سره لري او یو گناه تعلق د ټول بدن سره لري. هغه 4 گناهونه چې هغه تعلق د زړه سره لري نو هغه دا چې د الله رب العزت سره به شریک نه جوړي، په یو ګناه باندې به اصرار نه کې، نافرمانی باندې به اصرار نه کې. 3 نمبر د الله رب العزت د رحمت نه به مایوس کېږي، نه امیدي به داغه نه کې. او 4 نمبر دا چې د الله رب العزت د عذاب نه به بې یره کېږي نه. دا 4 هغه ګناهونه دي چې د هغې تعلق د زړه سره دی، او هغه 4 ګناهونه چې د هغې تعلق د ژبې سره دی. نو فرمای اول ګناه دا چې د دروغو گواهی بنه کې، او گواهی صرف د عدالت سره خاص نه ده، د عدالت نه بارم د چا خلاف خبره راشي او پای کې ستا خبره دلیل ګڼل کېږي نو التبا د دروغو گواهی نه ورکې. 2 نمبر د دروغو قسم بنه خوري. 3 نمبر تومت په بچا باندې نه لګي، تومت لګول دام ګناهی کې شمار شوی ده. او 4 نمبر هغه ګناه چې تعلق د جبې سره لري، هغه دا چې جادویي کلمات هغه بنوي د جادو د الفاظو نه بزان ساتي. هغه 3 ګناهونه چې د هغې تعلق د خېټې سره دی نو فرمایي یو پای کې سود خوړل دي چې د دې ډېر زیات مذمت او وعیدونه راغلي دي. 2 نمبر د یتیم مال خوړل چې په دې باندې ډېر زیات سزاګانې او وعیدونه په احادیثو کې راغلي دي. او 3 نمبر شراب څکل. دا هغه ګناهونه دي چې د هغې تعلق وي د خېټې سره راځي. او 2 ګناهونه هغه د شرمګاه سره دي چې هغې ته زنا او لواطت ویلې کېږي. 2 ګناهونه هغه دي چې هغه په لاسو باندې کېږي، یو ته غلا ویلې کېږي او یو قتل چې د هغې نه منیوالی راغلی دی. او یو ګناه چې د خپو سره کېږي هغه د جنگ نه تیښته کول دي. د کافرانو مقابله کې به ثابت قدم اوسېږي، تیښته به نه کې. نو دا هغه ګناه ده چې انسان یې په خپه باندې کوي. او یو ګناه چې د ټول بدن سره تعلق ساتي هغه د مور او پلار نافرمانی کول دي. نو دلته مکی رحمت الله علیه شیخ ابو طالب مکی رحمت الله علیه چې کوم 19 احادیث د ګناهونو متعلق راغلي او د هغې ډېر عجیبه تقسیم کړی دی چې څه ګناهونه د ژبې سره وګرځول، څه د زړه سره وګرځول، څه د خېټې سره وګرځول، څه د شرمګاه سره، څه د انسان د لاسونو او د خپو سره. او مولا علی قاری رحمت الله علیه هغوی د ګناهونو 4 قسم اساس کړي دي. یو ګناه هغه ده چې بغیر د توبې نه معاف کېږي نه، پای کې الله رب العزت توبه شرط ګرځولې ده، هغې ته شرک ویلې کېږي. 2 نمبر هغه واړه ګناهونه دي چې الله رب العزت د نورو نیکو سره ختموي، لکه حدیثو کې راځي د سړي نه واړه ګناهونه وشي نو هغه ګناه انسان کله چاردام ته کیني او چاردام کوي نو په هغې سره هغه ګناهونه الله رب العزت ختموي. واړه واړه ګناهونه د انسان نه کېږي او نیک اعمال ورپسې کوي نو د یو مونځ نه واله تر د بل مونځه پورې هغه الله رب العزت ختموي، د بل مونځ نه واله تر د بل مونځه پورې، تر دې چې د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې او د یوې روژې نه د بلې روژې پورې الله رب العزت
د نیکو اعمالو په وجه ګناهونه ختمي. فضائل اعمال کې تاسو حدیث اورېدلی دی چې فرشته आवाज کوي د آدم اولاد راشي هغه ګناهونه چې تاسو په خپل ځان هغه اور چې د ګناهونو په وجه تاسو په خپل ځان بړ کړی دی هغه په مونځ سره په ځان باندې مړ کوي. نو یو انسان د سحر مونځ وکړي ماسپښین پورې د هغه نه خطا وشي د ماسپښین مونځ هغه معاف کړي، بیا د ماسپښین نه پس وشي د مازدیګر مونځ یې معاف کوي، د مازدیګر نه پس وشي د ماښام مونځ، د ماښام نه پس وشي د ماسخوتن مونځ هغه واړه ګناهونه هغه ختموي. دریم نمبر مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې هغه ګناه ده چې معاف کېږي خو په توبې سره، لیکن که الله رب العزت وغواړي نو بغیر د توبې معاف کوي چې هغه په حقوق الله کې د سړي نه غټه ګناه وشي. لکه مثال حقوق الله نه مراد د الله تعالی حق لکه مونځ پرېښودل وغیره، نو د هغې خو قضا کول پکار دي، بغیر د قضا کېږي نه. لیکن کومه ګناه چې د الله تعالی د حقوقو سره تعلق ساتي او د انسان نه هغه ګناه وشي، نو بعض ګناهونه داسې دي چې هغه په توبه معاف کېږي، لیکن که الله رب العزت وغواړي نو بغیر د توبې هم هغه معاف کولی شي. او څلورم نمبر هغه ګناه ده فرمایي چې د هغې دپاره توبه شرط ده او هغې ته ویلی کېږي حقوق العباد، د بندگانو په حقوق کې چې د چا نه کوتاهي وشي هغې دپاره توبه ده. لیکن د دغې توبې بیا دوه طریقې ښودلې شوي دي او یو طریقه د هغې دا ده چې دنیا کې د هغې درې طریقې دي چې انسان په هغه دریو طریقو باندې د خپله ګناه معاف کولی شي. مثال په طور باندې د چا حق خوړلی دی، د چا مال خوړلی دی، په چا باندې گزار کړی دی، چې غیبت کړی دی، ته هغه ګناهونه ویلی کېږي چې دا د حقوق العبادو سره تعلق ساتي. نو د دې طریقه دا ده چې دا سړی لاړ شي او د هغه سړي نه معاف کړي، هغه ته وایي ستا په ما باندې پلانکې حق و، ستا پلانکې مال ما خوړلی دی او ته د هغې خپل مال د هغې حق ما ته معافي وکړه. او دویم نمبر دا چې دا کم حق یې د هغه خوړلی دی نو دا حق هغه ته ور واپس کړي. دریم نمبر که چېرته هغه مال هغه څیز د هغه سره نه نو د هغې بدل ورکړي. نو په دنیا کې د حقوق العبادو د معاف کولو همدغه درې طریقې دي چې یا یې د هغه سړي نه معاف کړي، یا هغه ته هغه خپل څیز ور واپس کړي، که هغه خپل څیز نه د هغې بدل ورته واپس کړي. او په آخرت کې د هغې د معاف کولو هم درې صورتونه دي. یو دا چې الله رب العزت به د ظالم ثواب راوالي، مظلوم له به یې ورکړي. یو سړي د چا حق خوړلی دی نو د چا حق چې خوړلی شوی دی هغه ته به د خوړونکي ثوابونه راواخیستلی شي او د هغه بل په تله کې به ور واچولی شي. او دویم نمبر دا چې که هغه سره ثوابونه نه نو د چا حق چې خوړلی د هغه ګناه به راواخیستلی شي او د ظالم په عملنامه کې به ور واچولی شي. او دریم نمبر دا چې مظلوم د چا حق چې خوړلی شوی دی نو الله رب العزت هغه ته د خپل طرف نه حق ورکړي او دی بل ته الله رب العزت دا حق معاف کړي. بیا الله رب العزت په دنیا کې په انسان باندې اته گواهان داسې مقرر کړي دي چې دا اته گواهان به په انسان باندې په آخرت کې گواهي ورکوي چې دې انسان دا ګناه کړې ده او دې انسان دا ګناه کړې ده. نو په هغې کې اولنی ګواه چې په انسان باندې به د قیامت په ورځ د هغه د ګناهونو ګواهي ورکوي هغې ته زمانه ویلی کېږي. دا زمانه دا د شپې ورځ دا تګ راتګ چې موږ ته سیکنډ منټ ګنټه ورځ هفته میاشت کال وایو دې ته زمانه ویلی کېږي. نو دا زمانه به په انسان باندې په آخرت کې ګواهي ورکوي. ورځ به وایي چې ما کې پلانکې دا کار کړی د ګناه، شپه به وایي چې ما کې پلانکې دا کار د ګناه کړی. نو دا ورځ او شپه دا به د انسان خلاف د هغه د ګناهونو ګواهي ورکوي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي وشاهد و مشهود، او د شاهد او د مشهود تفسیر مفسرینو په زمانه سره کړی چې دا زمانه به د انسان خلاف دغه د ګناهونو ګواهي ورکوي. دویم نمبر مکان
چې کوم ځای کې انسان ګناه کوي نو هغه ځای به په انسان باندې گواهی ورکوي. او قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي یوم تحدث اخبارها، هغه ورځ باندې چې د ځمکه به خپل خبرونه راوکاږي. او د ځمکې د خبرونو راوکاږلو نه مراد دا دی چې انسان په ځمکه کې په کم ځای کې کومه ګناه کړي نو دا ځمکه د ځمکې دغه ټوټه دا به په آخرت کې په د انسان باندې گواهی ورکوي چې د پلانکي په پلانکي وخت کې په پلانکي ځای کې په ما باندې دا ګناه کړې وه. الله رب العزت با په آخرت کې د له جبه ورکوي. او بلکې دنیا کې چې کله انسان قبر کې کېښودلی شي نو دا قبر دا ځمکه چې کوم دی د سړي ته آواز کوي، وایي که دا سړی نیک عملی نو ورته وایي چې زما د پاسه څومره خلک ګرځېدل په هغې ټولو کې د ټولو نه زیات ته زما خوښ وي او نن ته ما ته حواله کړی شوی نو زما خپل سلوک به ته ویني. او څومره چې د انسان وایي نظر لګي تا حد نظر دا قبر د هغه دپاره کلاو کړی شي. او که د انسان بد عملی نو بیا هم په قبر کې دننه دا درته وایي چې یاره زما د پاسه چې څومره خلک ګرځېدل په هغې باندې د ټولو نه زیات ته زما نه خوښه وي او نن ته ما ته حواله کړی شوی نو ته به زما سلوک د خپل ځان سره ویني. او دا قبر د یو طرف نه او بل طرف نه په د انسان باندې حمله وکړي او د ده دا پختې او چجۍ په یو بل کې داسې ورننه باسي لکه څنګه چې سړی دا ګوتې په یو بل کې ورننه باسي او زور ورله ورکوي. نو د قیامت په ورځ باندې دویم ګواه چې په انسان باندې به د هغه د ګناهونو ګواهي ورکوي هغه مکان دی. دو شیزونه استعمالیږي، یو ته ظرف زمان ویلی کېږي، یو ته ظرف مکان ویلی کېږي. نو کوم انسان چې کوم یو عمل کوي هغه د دوو حالتو نه خالي نه او یا یې په یو وخت کې کوي او یا یې په یو ځای کې کوي. نو که د وخت اعتبار ته وګوري نو هغې ته زمان ویلی کېږي، او که د ځای اعتبار ته وګوري هغې ته مکان ویلی کېږي. نو دا زمان او دا مکان د قرآن نه ثابت خبره ده چې دا به د انسان باندې گواهی ورکوي. دریم نمبر د سړي خپله ژبه دا به د انسان باندې گواهی ورکوي. الله رب العزت فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم، چې هغه ورځ چې د دوی خپلې ژبې به دوی باندې گواهی ورکوي. یعنې د انسان ژبه وایي چې ته په ما باندې پلانکې کار کړو، پلانکې وخت کې د پلانکې کار کړو. اوس ژبه خو د انسان سره په هر ځای کې که ورځ او که شپه دا د هغه سره ګرځي د هغه نه بیلیږي نه. نو دا خپله ژبه چې د دې د راحت دپاره انسان لګیا دی دا ګناهونه کوي نو دا ژبه هم د قیامت په ورځ باندې په انسان باندې گواهی ورکوي. څلورم نمبر د بدن نورو اعضاء او جوارح اندامونه دا به هم په انسان باندې د قیامت په ورځ باندې گواهی ورکوي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم، چې نن به موږ د انسان په ژبه باندې مهر وو. ژبه خو خبرې کوي نو د هغې خبرې که چاته عجیبه نه ښکاري نو د هغې په ځای باندې به موږ په ژبه باندې مهر وو. او د ژبې نه علاوه د انسان لاسونه او خپې دا به ګواهي ورکوي. لاسونه به وایي زه پلانکي ځای ته روان کړی وم او په ما باندې پلانکۍ او پلانکۍ ګناه کړې ده. لاسونه به وایي په ما باندې پلانکۍ او پلانکۍ ګناه کړې، خېټه به پلانکۍ یا د سترګې شو، مخونه شو، غوږونه شو. نو دا هر یو اندام چې دی دا په انسان باندې ګواهي ورکوي. او سړی دې ته سوچ نه کوي چې لاسونه به څنګه خبرې کوي او خپې به څنګه خبرې کوي. نو وجه د هغې دا ده چې کوم ذات د ژبې نه خبره راوکاږلی شي نو هغه ذات د خپې نه او د لاس نه هم خبره راوکاږلی شي. نو دا اعضاء او جوارح قرآن کې الله رب العزت فرمایي دا به هم د قیامت په ورځ باندې په انسان باندې ګواهي ورکوي. او پنځم نمبر ملکان ورته ویلی کېږي دوه فرشتي دي چې الله رب العزت په انسان باندې کېنولی دي او سحر او ماښام د هغې ډیوټي بدلیږي. ښي طرف باندې د نیکۍ فرشته ده او په ګس طرف باندې د بدۍ فرشته چې بدي لیکي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې وان علیهم، چې الله رب العزت په دې باندې وان علیهم لحافظین کراما کاتبین، چې په دې باندې موږ دوه فرشتې مقرر کړي دي او هغې ته کراما کاتبین ویلی کېږي.
چې دا د سړي ښه او بد عملونه لیکي. او چې کله انسان وفات شي شامي کې لیکلي دي چې دا فرشتې بیا د انسان په قبر باندې مقرر کړی شي او که چېرته د انسان نه ښه او بد عمل پاتې شوی او په دنیا کې هغه رواني نو د هغې ښه او بد عمل هغه د هغه دپاره بیا هم لیکلی کېږي. پنځم نمبر دغه فرشتې دي چې دا هم د قیامت په ورځ باندې په انسان باندې ګواهي ورکولی کېږي او د هغوی ګواهي هغه د هغوی هغه لیکلی شوې عملنامه ده چې هغه به کلاو کړی شي او هغې ته به کتلی کېږي. او شپږم نمبر دیوان دفتر ورته ویلی کېږي چې فرشتو دا کومه رجسټر لیکلي دي نو دغه رجسټر به د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي چې او دې سړي پلانکۍ کار کړی او دې سړي پلانکي وخت کې د پلانکۍ ګناه کړې ده. او قرآن مجید کې راځي چې دا کافران به وایي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره. دې کتاب له څه شوي دي؟ دوی خو زموږ هېڅ یو ګناه نه ده پرېښی چې کوم عمل من کړو هغه ټول دوی د خپل ځان سره لیکلی دی. نو وایي دا دیوان او دفتر او د عملنامه چې کوم دی دا هم په دې انسان باندې ګواهي ورکوي. اوم نمبر دا چې الله رب العزت به نبیان راپاسی او نبیان به د خپل قومونو خلاف د هغوی د ګناهونو ګواهي ورکوي او بیا پیغمبر علیه السلام الله رب العزت راپاسی د هغوی د ګواهۍ د پاسه به ګواهي ورکوي. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. الله رب العزت فرمایي چې اے نبی بیا به موږ تا راپاسو د دې ګواهانو د ګواهۍ د پاسه به ته ګواهي ورکوي. او اتم نمبر الله رب العزت به خپله ګواهي ورکوي او د الله رب العزت ګواهي هغه څوک رد کولی نشي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی السماء ولا فی الارض چې ستا د رب نه د ذرې برابر ګناه په ځمکه او په اسمان په دواړو کې پټه نشته دی. نو دا اته ګواهان دي. د ګناه نه ځان ساتل پکار دي او کله هم چې ګناه ته مخامخ شي نو دا سوچ کوه چې دا ځمکه او د اسمان دا ځمکه او دا اسمان یعنې زمانه او مکان دا به په ما باندې ګواهي ورکوي. دا سوچ کوه چې د دې خپل جسم د آرام دپاره او د دې د خوشحالولو دپاره دا کومه ګناه کې نو دا هم جسم که خپی او که لاسي که سترګې او که غوږونه دا به په تا باندې په آخرت کې ګواهي ورکوي. الله رب العزت په دې اوږه او په دې اوږه فرشتې کېنولي او دا فرشتې به په تا باندې ګواهي ورکوي. الله رب العزت ستا دپاره هغوی له په لازو کې رجسټرې ورکړي دي او هغه رجسټرو کې لګیا دی هغوی هغه د ګناهونو او د نیکو تفصیل لیکي او دغه رجسټرې به د قیامت په ورځ باندې کلاولی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د امتي عمل په قبر کې اورولی کېږي او دا اورېدل دا ستا دپاره د ګواهۍ باعث به ګرځي. پیغمبر علیه السلام به په هغې باندې ګواهي ورکوي او د ټولو نه غټ ګواه الله رب العزت دی چې الله رب العزت به په انسان باندې ګواهي ورکوي. نو ګناه کې انسان پټه کړي د انسان نه به یې پټه کړي، ګناه کې انسان پټه کړي د بل ملګري نه به یې پټه کړي. لیکن د الله رب العزت نه څوک ګناه پټولی شي؟ هیڅ یو ګناه د الله رب العزت نه پټېدی نشي. یو بزرګ یو قصه لیکلې وه. یو ځوان رالی د یو ګناه غوښتنه یې وکړه چې ګناه م وکړم او ګناهګار هم نه شم. هغه ورته یو طریقه ده هغه دا چې کله ته دومره کولی شي چې کله فرشته د مرګ راشي او تا ته وایي چې زه ستا روح اخلم او ته د هغې سره بدماشي کولی شي او خپل روح دې بچ کولی شي چې ما نشي مړ کولی نو بیا ګناه وکړه. ول دا خو نشم کولی. دویم نمبر ول دا کولی شي چې کله قبر کې فرشتې دې راکښېني او تا نه حساب کتاب اخلي او هغوی ته چې ستا ما سره څه کار دی زه حساب کتاب نه در کوم. ول دا هم نشم کولی. ول دا هم نشي کولی. دریم نمبر عملنامه چې کله درته وړاندې کولی کېږي ول چې عملنامه هم نه اخلم زما د عملنامې سره د چا څه کار دی ول دا هم نشم کولی. نو بیا فرمایي زه داسې وکړه چې که الله رب العزت د آخرت کې ویل چې ګناه دې ولې کول نو دا ورته ووایي چې یاره ستا مې نه خوړه د الله رزق پرېږده. بیا که ګناه کوي که ویل د الله رزق پرېښودی نه شم. ځکه داسې نشي کولی. نو د کوم رب په باچاهۍ کې چې اوسېږي د هغې نه بار شه
لکه څنګه چې یو انسان په یو ملک اوسېږي د هغې نه بار شي ستا د ملک خلاف ورزي مې نه ده کړې نو الله رب العزت ته به بیا وایي چې ستا د باچاهۍ نه وتې ویل د هغه د باچاهۍ نه څوک وتی نه شي پولیس رات باندې د روانۍ هلته انکار وکړه چې زه مخکې نه ځم انکار نشم کولی نو چې کله د الله پرې ښودی نه شي د الله تعالی د باچاهۍ نه وتی نه شي د مرګ د فرشتې نه ځان بچ کولی نه شي د قبر حساب و کتاب نه تیښته کولی نه شي انکار دی کولی نه شي حشر کې مخامخ د ودرېدو نه تښتېدی نه شي په پولیس رات باندې د اوړېدو نه بچ کېدی نه شي جهنم ته د فرشتې روانې کړي هلته انکار کولی نه شي نو دا ګناه پرېږده د هغې اسان علاج همدغه دی علما کرامو فرمایلی دي چې کله یو انسان یو ګناه کوي نو په یو ګناه پسې دننه لس نقصانونه یو ګناه کې دننه لس نقصانه پراته دي مثال په طور باندې یو سړی یو ګناه وکړه نو په دې کې د الله رب العزت نافرمانی ده وکړه دویم نمبر په دې باندې الله رب العزت ناراضه کو دریم نمبر چې الله په ناراضه شي ښکاره خبره ده چې شیطان په هغې باندې خوشحالیږي نو شیطان یې پې خوشحاله کو او څلورم نمبر د جنت نه خپل ځان د دې ګناه په وجه باندې لرې کو پنځم نمبر چې د جنت نه ځان لرې کو نو جهنم ته پې ځان نږدې شپږم نمبر خپل روح ته په دې باندې د تکلیف ورکو او اووم نمبر دا چې کومې فرشتې د دې انسان سره د عملونو د لیکلو دپاره او د حفاظت دپاره مقرر دي هغې ته هم په هغې باندې تکلیف ورکو اتم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په هغې باندې تکلیف میلاویږي او نهم نمبر دا چې د دې ګناه په وجه باندې د انسان خپل بدن هغه ناپاکه کو او لسم نمبر دا چې دا ګناه یې وکړه نو په دې دنیا کې بېشماره څیزونه د انسان په خپل ځان باندې ګواهان ساز کړل چې دا څیزونه به په د انسان باندې په آخرت کې ګواهي ورکوي او د دې نه علاوه د دې ګناهونو مختلف نقصانات مې د حدیثونه ثابت خبره ده چې ګناه کول د الله رب العزت احسانات هیرول دي حدیث مبارک کې راځي د ګناه په وجه باندې بارانونه الله رب العزت بندي یا بې موسمه بارانونه الله رب العزت کوي چې کله ضرورت هغه وخت په موږ باندې باران نه کیږي او چې کله ضرورت نه نو هغه وخت کې بېځای بارانونه بیا په موږ باندې ورېږي دا د ګناهونو د وجې ده مختلف قسمه بیماری الله رب العزت را لېږي لکه حدیث کې طاعون وغیره راځي او د طاعون بعض علما کرام فرمایي چې دا وایي هغه مرض ته چې د هغې علاج نه کېږي لکه تېر کال نه بل کال در باندې موږ باندې د کرونا بیماري راغلی او د هغې نه پس بیا د ځناورو بیمارۍ راغلي دا هم د انسانانو د ګناهونو عمل دی څلورم نمبر زړه په ګناهونو باندې تور شي داغ لګي 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 ورانېږي نه نو ښکاره خبره ده چې په یو سپین ټایل دی په دې باندې ته یو داغو لګوه بلو لګوه بلو لګوه داغونه پرې روزانه لګوه نو ورانې نه بالکل هغه تک تور شي او یو نقصان د هغې دا دی چې عقل په هغې باندې خرابېږي او چې عقل خراب شي نو انسان تباه و برباد شي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپل اصلاحي خطباتو کې لیکلي دي موسی علیه السلام یو ورځ د رب سره ملاقات دیدار دپاره ته کوهي تور ته شیطان ورڅه په لاره باندې ملاو شو شیطان ورته وویل چې یاره زه په دې خپلو کړو باندې ډېر ستومانه یم الله رب العزت ویل ادم ته سجده وکړه ما سجده ونه کړه اوس پې زه ستومان یم الله رب العزت نه سوال وکړه چې څه صورت د تلافۍ کېدی شي که نه شي کېدی موسی علیه السلام خپل رب سره ملاقات وکړو چې کله واپس روانېده الله رب العزت ته تپوس وکړو چا څه درته ویلي خو نو څه خبره خو درنه پاتې نه ده هغه ورته وایي یو خبره پاتې شیطان راسه په لاره باندې میلاو شوی او ما ته ویل چې الله رب العزت نه سوال وکړه چې زه په دې خپلو کړو باندې ستومان یم د معافۍ او تلافۍ څه صورت کېدی شي که نه الله رب العزت ورته وایي یو صورت کېدی شي ورته ووایي چې لاړ شي آدم علیه السلام په کوم ځای کې ښخ دی د هغه قبر ته سجده وکړه معاف په دې کړم شیطان لاړ دا خبره ورته وکړه نو شیطان عقل د ګناهونو په وجه باندې څه شي او خراب شي هغه څه ویل هغه ما ژوندي ادم ته سجده نه وکړي نو قبر ته به یې څه وکړم حالانکه که سوچ یې کړی یو سجده ده چا لیدلې نه چاته په نظر راتلی نه آدم علیه السلام په قبر کې سجده به دې کړی او بد شوی او شیطان هم قبر ته په سجده سم خوشحالیږي
لیکن عقل دا کار نه کو. نو بعض ګناهونه داسې چې هغه موږ ته ډېر زیات واړه ښکاري لیکن د هغې نقصانات هغه ډېر زیات دي. یو بزرګ یو قصه لیکلې ده چې یو غلام خرڅېده په یو مارکیټ کې، منډه یې به لګېده، نو ډېر ښایسته او ذهین ښکارېده چې چا اخیسته. هغه مالک ورته وایي دا ماله ویل ده کې یو نقص دی، هغه دا چې دا چغلخوري کوي. هغه چغلخوري دا خو وړه ګناه ده، دا خو دومره غټه خبره نه ده، سپکه یې وګڼله. نو هغه غلام هغه بوتو، چې کله غلام هغه بوتو نو په کور کې یو څو ورځې پس د هغه مالک ښځې ته وایي چې ستا خاوند د بلې سره تعلقات ساس کړي دي او تا ته اراده کړې ده ختمه یې دي. ویل څه وکړم؟ ویل داسې وکړه چې کله دا ته وینې ودوی نو ویل د ده د ویښتو یا د ګیرې نه لږ ویښته راکټ کړه، مال یې راکړه، زه به درله پې جادو کوم، ټیک ټاک وشي، په دې موټي کې به درله بند کړم، تابعدار به او ښځې ته چې دا وایي چې دا خاوند زه ستا تابع کوم، ستا په موټي کې به هغه ډېره خوشحالېږي په دې باندې، هر ځای هر څیز ته بیا وردانګي. د هغې نه بس لاړې خاوند ته یې ورله ویلې چې د ښځې د بل چا سره تعلقات ساس کړي دي او ستا د قتل اراده یې کړو، بېګاله به درپسې چاړه راوړي. نو خاوند نه قصد ځان وده کړو، ښځه لاړه چاړه ورسره وه، چاړه یې ورښکته کړه، ویښتې پرې راکټ کول او خاوند ویل کېږي چې ما حلالې. نو خاوند پرې ورمخکې شوه، ښځه یې حلاله کړه. د هغې نه پس لاړې د ښځې خاندان ته یې ویلې ویل خاوند ستاسو هغه زومګی چې و د هغه د چا سره تعلقات و او ستاسو هغه خور چې کومه ده هغه یې وجلې ده، لور ستاسو یې وجلې ده او هغوی راغلل دی ووجو. بیا د دې نه پس لاړه هغوی ته یې ویلې چې هغه ستاسو زومګی چې کوم دی د جنۍ خاندان والا هغه وجلی دی. نو تقریبا په لږ وخت کې دننه دننه دوه قبیلې چې کوم دی هغې مکمل تباه او برباد کړي. اوس چې کله یې اخېسته نو په هغه وخت کې ورته هغه مالک وویل چې دا غلام ماله په ده کې څه ده، چغلخوري پکې ده، یو ګناه پکې ده. ده څه ویلې چې مړه چغلخوري خو سپکه ګناه ده، نو ګناه هغه ګناه وي، هغه بیا وړې او غټې ته کتل نه پکار، په هغې کې سپکه او درنه کول نه پکار. د دې وجې نه بعض علما کرام فرمایي چې د دې وجې نه بیانول هم نه دي پکار چې دا وړه ګناه ده غټه ده، ځکه که وړه دې ورته وویله بیا پرې سړی جري کېږي ورځي پې. دا کوم حالات چې په انسان باندې راځي علما کرام فرمایي دې کې د انسان د خپلو عملونو داخلي دعا کې سن الله د عمل کولو توفیق نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورت سیرت زموږ ژوند کې راولي، اخلاص تقوا الهي ته نصیب کړي، بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي، مردگان اسلام کامل مغفرت نصیب کړي. اخر خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا